السلام علیکم. په دې ورځو د ملکنډ ډیویژن مختلفو علاقو کې یو بیماري چې هیزه ورته وایي ډېره عام شوې ده او په درجنونو مریضان سیدو شریف پېښور مردان هسپتال ته ریفر کیږي. ویبریو کولرې د کولمو یو خطرناکه بکټیریا ده چې د دې د وجې هیزه یعنی دا بیماري خلکو ته لګي. دا بیماری په ګرمۍ موسم کې او د ګرمۍ نه بعد چې کم بارانونه کیږي یعنی نن سبا چې کم بارانونه دي په دې موسم کې ډیره خوريږي. د هیزې کم وبا چې راځي د ګنده اوبو نه یعنی کنټامینیټډ واټر نه خوريږي او دا بکټیریا دا جراثیم بذریعه خوله جسم ته دننه لاړ شي او بیا په کولمو کې چې څونه اوبه یې هغه خارجوي او دا جراثیم بیا د مریض په دست او الټو کې خارج شي او بذریعه خوراک او اوبو نورو خلقو ته منتقل کیږي. په علاماتو کې به اول لږ شان تبه ټمپریچر به وي، بیا به اچانک د چاولو شان ته دست شروع شي او ورسره به الټۍ هم وي، په خېټه به درد وي، چکر به ورته راځي، خپو کې به کمزورتیا وي، د زړه درزا به ورته سیوا شي او چې کله هم سترګې دننه او ټول جسم زیړ شي او پیشاب یې بند شي نو دا به خطرناک علامات وي. د هیزه په علاج کې سستوالی نه دی پکار ځکه چې دا ډیر خطرناک او ډیر په تیزۍ سره خوريږي. د الټو او دست د وجې په مریض کې د اوبو کموالی راځي چې د هغې د وجې مریض ګردې فیل کیدی شي او مریض وفات کیدی شي. د هسپتال رسیدلو پورې مریض ته مسلسل نیمکول یعنی ORS ورکوئ. په 4 ګیلاسو اوبو کې یو ORS ساشې مکس کړئ او بیا یې ورکئ. په احتیاطي تدابیر کې به جسم او ټول کور صاف ساتو، بازاري خوراک نه به پرهیز کوو، روټۍ نه به مخکې لاس صابون سره وینځو او د بیت الخلا نه به وروسته هم لاس صابون سره وینځو. اوبه به ټولې ایشولې استعمالوو، د اوړو او سالن پخولو دپاره هم. په ګرمۍ کې د غوښې استعمال به ډیر کم کوو او سبزی او فروټ به سیوا خورو. اخري او ډیره اهم خبره چې د خوراک لوښي به د مچانو نه بچ کوو او څه کپړه به پې اچوو او په کچن کې به هم داسې څه انتظام کوو چې مچان دننه را نشي. ډیره مهرباني.